دا څومره د بېغیرتي خبره دی چې زمونږ یو پښتنه خو دې ځنه یې بیایي هغه د سیند هغه ټکوان هغه دلالان دغه عزت سره لوبې کړي د الله په ذات مې قسم وي دې نه ټولو پښتنو دپاره مرګ بهتر دی چې ټول مړه شي وایي پېښور نه یوه ماشومه د کچې ډاکوانو اغوا کړي دی نو پښتانه ډېر زیات غوسه دي د کچې ډاکوانو ته چې دوی موږ سره ډېر ظلم او زیاتی وکړو زه منم چې د کچې ډاکوان ډېر ظالمان دي خو دې نه غټ ظالمان هغه پښتانه دي چې دغه جنۍ ورباندې خرڅه کړي دی د کچې ډاکوانو ته د پېښور دغه کوڅې دغه لارې چا ورټاکې دې ځنه د جنۍ چا بوتله کچې ډاکوانو باندې خرڅه کړه آیا د کچې ډاکوان خپله راغلي که دغه دلال پښتون دغه بېغیرته پښتون دغه جنۍ په هغه ډاکوانو باندې خرڅه کړه ته دې ته پښتون وایي دا پښتون دی چې خپل عزت خپل ناموس په سیندیانو په بنجګیانو باندې خرڅوي لعنت شه په داسې پښتنو باندې چې هغه 2 روپۍ دپاره خپله خور مور لور خرڅوي د کچې ډاکوانو ته ستا د لارو کوڅو څه پاته ستا د کلي محلې حالاتو هغې ته څه پته دی ستا د ماشومانو هغې ته څه پته دی خو دغه پښتون دغه بېغیرته پښتون دغه دلال پښتون دغه جاسوس پښتون 2 پیسو د خاطره هغوی دپاره جاسوسي کوي هغوی دپاره دلالي کوي هغو ته لارې کوڅې ښیي هغوی باندې دغه جنکۍ دغه ناموس دغه عزت خرڅوي نو که چېرې ډاکوان سلیمان شو که دغه پښتون سالم دی تر څو پورې دغه پښتون چې دغه دلالي نه وي پرېږدولي دغه جاسوسي نه وي پرېږدولي دغه بېغیرتوب یې نه وي پرېږدولی تر هغه وخته پورې به پښتون ذلیل وي خوار به وي او شرمېږي به دغه شان ته دا څومره د بېغیرتي خبره دی چې زمونږ یو پښتنه خو دې ځنه یې بیایي هغه د سیند هغه ټکوان هغه دلالان دغه عزت سره لوبې کړي د الله په ذات مې قسم وي دې نه ټولو پښتنو دپاره مرګ بهتر دی چې ټول مړه شي دا موږ په خپلو سترګو څه ګورو چې موږ ژوندي یو او زموږ عزت او ناموس سره خلک لوبې کوي دا به هم څه ژوند وي دې نه مو 1000 بار مرګ بهتر دی